شروع کوم په نامه د هغې لایزال شهنشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کېدو اختیار دی. کتونکو ولاړ یم د اکسفورډ ایجوکیشن سیسټم عمرزو کې. دغلته دغه ماشومانو ماډل جوړ کړي دي مختلف قسم. هغه به تاسو ته ښایو ډېر مزیدار او رنګارنګ تقریب په دغې سکول کې وشو. یقینا چې زما خپله باندې ډېر زیات خوښ په دغې خبره شو چې دغه یو داسې طریقې کار دوی خپل کړی دی چې دغه ماشومانو له مختلفو څیزونه ورکړي دي چې تاسو به دا څیزونه جوړوئ. نو هغوی خپل کوشش کړی دی، خپله خواري یې کړې ده، سره د دې چې ډېر زیات ماشومان دي د هغې باوجود هغوی یو ډېر بهترین انداز کې هر یو کلاس والا خپل ماډلز جوړ کړي دي. دا تاسو وګورئ، دا یو ماډل دې ماشومانو جوړ کړی دی. صرف تپوس به ترې کوو چې دا څه دي او څنګه یې جوړ کړی، دا سم جوړ کړي دي؟ لایف سایکل او پلانټ. تاسو جوړ کړي دي؟ تاسو ووایئ. موډل اف ارت نیچرل انوایرمنټ. دا نور ماشومان را سره ولاړ دي، دوی اورو چې دوی څه جوړ کړي. سم راوړي دي؟ سر میګنیټ. تاسو سره وړي دي؟ سرکټ. تاسو سره وړي دي؟ پیا. تاسو راته بچو ووایئ تاسو څه کړي دي؟ موږ سولر سیسټم تیار کړی دی. سر مونږ سن فلاور. ورځو مخکې هم تپوسونه کوو، ډېرو ګڼو ماشومانو مختلف قسم څیزونه جوړ کړي. یقینا چې ډېر ماشومان دي او ډېر ښکلي ماډلز هغوی تیار کړي دي. سم تیار کړي دي؟ مونږ هاوس جوړ کړی. کور هم جوړ کړی دی. تاسو جوړ کړی دی؟ کشته سر. کشته جوړه کړه. دوی کور جوړ کړی دی، د نورو ملګرو کشته جوړه کړه. یقینا ملګرو دا اوم چلې دا په دغې اوبو کې ډېر ښکلي انداز باندې دغه کار شوی دی. سم جوړ کړي لور؟ سکول. لږ تیز ووایئ. سکول. تاسو جوړ کړي؟ سولر سیسټم. سولر سیسټم دوی جوړ کړی دی. دوی نه به تپوس کوو چې دوی څه جوړ کړي. سم جوړ کړي دي ماشومانو؟ سولرز. لږ شانتې د دوی دغه هم رالی. تاسو څه جوړ کړي لورې؟ لانګس. تاسو څه جوړ کړي ماشومې؟ سم جوړ کړي دي؟ سر هوم. تیز ووایه، تیز. هوم. سم جوړ کړي دي؟ سر مانی جوړ. تاسو څه جوړ کړي؟ سر سټیټ سولر سیسټم. سولر سیسټم تاسو جوړ کړی. تاسو لورې څه جوړ کړي دي؟ برسات په شکل. تاسو څه جوړ کړي لورې؟ لنګز. هیومن لنګز. تاسو راته ووایئ تاسو څه جوړ کړي دي؟ مونږ خانقاه به اولډ کلچر. اولډ کلچر هم ولې جوړو، څه ضرورت و؟ سر دا په 1961 نه واله 1981 نه پورې دا ارسو مونږ دا ځکه جوړ کړو چې پخوا خلک او مشران به چې کوم وو هغوی به خپل منځ کې محبت او هر څه به خپل یو بل سره ویشه. او نن سبا هلکه داسې چې اوس چا سره داسې محبت او هر څه ني، ځکه مونږ د دې عکاسي دا واخیسته چې هلکه اوسني هلکه د هلکو دا هر څه ایر کړي زموږ د مشرانو دا نشانیه. مونږ له پکار چې دا هر څه مونږ نه هېرو. او پخوا خلکو به چې اوبه به چې راوړې نو مزه به منګي به یې راوړل، هغه کې به اوبه یخې پرتې وي. او اوس خو چې فرجونه دي نو بس اوبه خو یخې. د دې وجې مونږ دا د دې عکاسي واخیسته چې اوس پخوا خلکو به محبت و خپل منځ کې، او اوسني خو چې لاړ شي تره بچي راشي یا د ماما بچي چې راشي نو هغوی موبایل ته ناست او پخوا خلکو به چې راغله نو هغوی به خپل یو شیز به خپل همسایه سره رشته دارو سره به شیر کو. د سکول نور سیسټم څنګه دی؟ تعلیم پکې څنګه دی؟ تعلیم پکې هر ډېر زیات ښه شته. خپلو ملګرو ته هغې ملګرو ته چې ستاسو همزولي دي هغوی ته څه پیغام ورکوئ د هغې سکول د راتګ دپاره؟ دلته سر لږ زمونږ سبق هم ای، زمونږ هر څه جوړول هم ای، زمونږ په سکول په دې دغه ځکه خوښ دی چې دې کې زمونږ بس هر یو کار پکې زمونږ امتیاز سره مونږ ته هر یو کار راته ښایي. بس مونږ ځکه خوښ دی، مونږ پکې هشته سبق هم راته ښایي، مونږ له پکې لوبو له هم ټیم راکوي. زه به خپلو ملګرو ته دا وایم چې دې سکول ته راشئ او ښه پیدا به ته میلو شي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو دا تاسو وګورئ که نه، هماغه منګي کم منګي چې پخوا به زموږ په کورونو کې په ګړونج پروت و، نن ګړونج هم څوک نه پېژني. ډېر داسې څیزونه دوی دا جوړ کړي دي چې هغه زمونږ په دې وخت کې موجود نشته. زمونږ به تاسو دا راوالی دا کټونه دوی ته دغه کوئ، دا لاندې راغه راواله
دا تاسو ګورئ ډیر مزیدار عکاسي شوې ده د هغې ماحول کم ماحول کې چې به زمونږ مشرانو ژوند کو زمونږ مشران به پکې اوسېدل نن نه باندې چغ شته نه ګړون شته نه ډیر څیزونه ختم شو زمونږ پټکي ختم شو زمونږ ډیر څیزونه ختم شو دې ماشومانو له زه داد په دغه یو خبره ورکومه چې دوی هغه اولډ کلچر کوم چې زمونږ د مشرانو وغیره برسیره که دوباره دې ماشومانو ته وښو چې زمونږ یو داسې کلچر هم تېر شوی دی ګرانو کتونکو ورځو مخکې د نورو ماشومانو نه تپوس کوو چې هغوی څه جوړ کړي دي څه مو جوړ کړي دي سر پهاړي علاقې پهاړي علاقه تاسو جوړه کړې ده پهاړي علاقه خوښئ یس سر ستاسو خوښئ یس سر ستاسو څنګه غریزه علاقه هم خوښئ یس سر ګرانو کتونکو دا بل ملګري دی هغې نه معلومات کوو سم جوړ کړي دي واټر سایکل موټر سایکل څوک به را سره په دې باندې خبره وکړي السلام علیکم وره هغه د دې دی ته به دې ښه دا دوی دي او ته بل ماشوم کم دی دا به کټکو خیر دی بل ماشوم کم دی او دویم ښه زه ستاسو نه تپوس کوم بیا به تاسو شروع کوئ ماشومه سم جوړ کړي دي واټ سولر سیسټم په دې باندې موږ لږ شانتې پوهېږئ وختي دې څنګه لګیا وي ما که شانتې وایې که نه سر نه بدی اوس ها په دې لږ شانتې پوهېږئ سر انګلیش ها وایم Assalamu alaikum. I am Amir from class 4th. I am Mustafa. Today we will represent the solar system. There are 8 planets in our solar system. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Sun is present in the center of solar system. Mercury is closest to the sun and Neptune is the farthest from the sun. I am Sufyan. Our planet Earth is the third planet in the solar system and the only planet that support life. ډیره مننه ګرانو کتونکو دا نور ماشومان ولاړ دي ګلونه ماشومان دي یقینا ټولو خواري کړې ده بهترین انداز باندې کارونه کړي دي او دغه سکول له دغه کریډټ هم ورکوم چې هغوی سم کړي دي نو هغه د خپل ذهن نه کړي دي نصابي سرګرمو سره غیر نصابي سرګرمۍ بار مونږ دا خبره کوو چې هغه ضروری دی او نن هغه دغه سکول ثابته کړه چې هغه په خپلو ماشومانو باندې غیر نصابي سرګرمۍ هم کوي سم جوړ کړي Wildlife. لایف تاسو جوړ کړي دي Life cycle of duck. دا نورو ملګري دا نقشه ده د پاکستان هغه یې جوړه کړې ده څه وایې سم جوړ کړي دي او په خپله هم جوړ کړي دي یس سر میپ هم جوړ کړی د پاکستان او په خپله تاسو جوړ کړي دي یس سر ښه څو خبرې ته کې څو کوي ښه ووایه تاسو څه جوړ کړي ماشومه Sir, house. کور هم جوړ کړی دی Yes, sir. او په څو کسانو جوړ کړی دی په 2 کسه. په 2 کسانو ښه تاسو څه جوړ کړي دي بجلی electricity. الکتریسټي تاسو په څو کسانو جوړه کړې ده مونږ په 2 کسو. د سکول دلته ماحول څنګه دی سبق په هکله باندې دا خو ستاسو ډېر ښکلي دي خو سبق پکې څنګه ښوول کېږي یا جوړې خوشو کیږي. ښکلې پکې ښوول کېږي مطمئن یې ته حاجی. ګرانو کتونکو دا نور ماشومان دي ګلالي ماشومان ورکوټې ماشومان دا وګورئ څه عجیبه غوندې کار دی او عجیبه غوندې انداز دی یقینا ملګرو همداسې سکولونه ترقي کوي چې هغه ماشومانو ته دغه څیزونه ورته هم ښیي سبق ورته هم ښیي د هغې نه علاوه ورته یو څیز حواله کړي چې پلانکي څیز به جوړی او بیا دغه ماشومان ځان له کیني او هغه څیز جوړوي سم جوړ کړي دي دا ایکو سیستم هم جوړ کړی دی. ایکو سیستم تاسو جوړ کړي دي ایکو سیستم. تاسو دا په شریکه جوړ کړي څو ماشومان دی دا ګروپ توره دنه به تپوس څو ماشومانو دا جوړ کړي دي سر 8. ښه دا نور ماشومان دي ګلونه ماشومان لورې سم جوړ کړي دي سر ماډل ماډل په څو قسم جوړ کړي دي سر په یو ټوله قسم جوړ کړی دی. څو کسانو سر څو کسانو سر یوسو دا په څو کسانو تاسو جوړ کړي دي
سرفتن څو ماشومان وې چې دا هم جوړو؟ ما ته پته ته خو هېڅ پته نشته. ښه، تاسو جوړ کړی لورې؟ ماډل مې جوړ کړی دی. ماډل د ونې ماډل هم جوړ کړی دی. په څو قسم جوړ کړی دی؟ ما په یوازې ما سره پکې ما خپل پلار ما په خپله جوړ کړی دی. ښکلې دې جوړ کړی دی. ښه، دقسې کوشش به کوئ. ګرانو کتونکو، دغه یو بهترین انداز د سکول یو ښکلی انداز چې هغه ماشومانو ته په سکول کې چې کوم کتابونه سبق ښوولي کېږي هغه هم ورته ښوولي کېږي. د هغې نه علاوه هغوی ته پریکټیکلي هم داسې څه ښیي چې هغه ماشومانو کې د څه جوړولو یا د مخکې تلو هغه توان پیدا شي. د دغې سکول پرنسپل امتیاز علي شاه به یې راسره ولاړ دی، هغه نه به هم تپوس کوو. امتیاز علي شاه صاحب، دا راته ووایه چې دغه ماشومانو خو ډېر ښکلي څیزونه جوړ کړي دي. څنګه هم دا خیال راغی چې دې ماشومانو له یو داسې کار ومواله کول غواړي چې هغه دوی په خپله باندې هم وکړي او موږ پکې موجود هم نه یو، هغوی دې وکړي؟ په کوم سوچ هم دغه وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو ستاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو موږ له د خپل قیمتي وخت راکړو دلته کې راغلی. ستاسو سوال مطابق چې کوم دی جواب دا دی چې زمونږ وکتل زمونږ د اوورال سکولونو کې نږدې علاقو کې زمونږ پیسټ کاپي چې کوم دی بس کاپي پیسټ بس په بورډ باندې ولیکه او په کاپي کې ولیکه او کور ته لاړ چې هغه هم چې کوم دی نو هغه ولیکه بس راوړه او واپس هغه سبا چیک کړه. مونږ سوچ وکړو چې بهی ماشومانانو ته چې کوم دی نو پروجیکټ راوړل دي چې پروجیکټ بیس باندې مونږ دوی ته سبق وښایو او دغه دپاره مونږ چې کوم دی دا اکټیویټي لانچ کړه. د ماشومانو ته مونږ 5 ډیز ورکړو چې 5 ډیز کې به تاسو چې کوم دی موډلز تیاروي، خو موډلز به چې کوم دی هغه تیاروي چې کوم ستاسو په بک کې دي، تاسو ته کوم سبق راغلی دی هغه پریکټیکلي هغې مظاهره کوئ. الحمدلله نن تاسو وکتل چې زمونږ ماشومانانو چې کوم محنت کړی دی، کوم عملي مظاهره وکړه هغه تاسو ته ماهیته ده، تاسو وکتل او یقینا موږ د دې دپاره د دې ماشومانانو د حوصله افزایۍ دپاره موږ د دې علاقې نږدې علاقې چې کوم زمونږ لوکل سکولونه دي، پرایویټ سیکټرز دي، د هغې آنرز او پرنسپلز او ډایرکټرز موږ دلته انوایټ کړو. تاسو موږ دلته کې انوایټ کړئ، تاسو ته موږ وښودل. دا د دې دپاره زموږ مقصد هم دا او پیغام هم دا دی چې زموږ دا نور سکولونه هم چې کوم دی همدغه شانتې اکټیویټیز لانچ کړي او دغه شانتې ماشومانانو حوصله افزایي وکړي او ماشومانو ته پریکټیکلي څه وښایي چې ژوند څه دی، تعلیم څه دی او تربیت څه شی دی. نور د سکول ماحول د کتابي سرګرمو چې کوم دی یا د نصابي سرګرمو کوم دغه دی هغه څه پوزیشن کې دی؟ دا خو موږ وکتل یقینا چې ډېر زیات محنت کړی دی او موږ دغه ماشومان زه څه ووایم چې دونه ماشومان دومره بهترین کار کړی دی، دغه خو موږ ولیده. خو نور سکول سیسټم څنګه دی؟ الحمدلله ثم الحمدلله موږ په دې خبر باندې فخر کوو چې زمونږ دلته کې د عصري علومو سره سره زمونږ دینی علوم چې کوم دی هغه جاري او ساري دي او د هغې دپاره موږ ځان له سپیشل یو مفتي اخیستی دی چې د هغوی مولانا مفتي یوسف شاه صاحب د هغوی نیم دی او دلته کې د هغوی دینی تربیت هغوی کوي او دې سره سره چې کوم دی موږ د 1 کلاس نه واخله تر 5 کلاس پورې یعنی 5th کلاس پورې موږ ماشومانو ته قرآن مجید په ناظره یعنی تجوید سره ختمو او د 5th نه واخله تر 8 پورې موږ ماشومانو ته تفسیر یعنی ترجمه کوو او دغه شان چې کوم دی دې سره سره زمونږ هر ماشوم ته به 40 احادیث یاد وي، هر ماشوم ته به چې کوم دی د مونځ ډانچه چې کوم دی هغه پریکټیکلي په هر جمعه باندې هغه هغوی ته ښودل کېږي. دلته کې باقاعده د هغې یو پروګرام وي، درس قرآن وي او موږ چې کوم دی سپیشلي په هغې باندې فوکس کړی دی. ډېره مننه کوو. ګرانو کتونکو، ما به تاسو وینئ چې زه مختلفو سکولونو ته ځم. یقینا چې دا سکول ما ته بهتر په دغې باندې ولګېدل چې دوی د دینی علومو خیال هم ساتلی کېږي او د ماشومانو ته چې کوم هغه پریکټیکلي کارونه کولي هغه هم دغه ماشومان تاسو سره یو موږ میله وکړل. بهترین انداز یې خپل کړی دی دغه سکولو او دغه سکول له موږ دغه داد ورکوو. د دغه د والدینو ته هم دا وایو چې ستاسو بچي اولاد هغه داسې سکولونو کې داخل کړئ چې هغې کې د انګریزي علومو سره سره د هغې د دینی علومو هم خیال وساتلی شي. نو د اکسفورډ ایجوکیشن سیسټم عمرزی هغه یو بهترین انداز باندې د وطن او د ملت او د دغه بچو خیال ساتي. نن دغه پروګرام ټول تاسو ته موږ خو یقینا چې تاسو به ترې هم خوندونه اخیستي. اوس ما محمود جان عمرزی له راکړې اجازت د الله په امان.